ګوره جی شکر د ټولو نه لوی شی دی. موسی علیه السلام روان دی د رب راز لا. یو سړی په لاره کې ناس دی، موسی علیه السلام ته وایي چېرته ځې؟ موسی علیه السلام وایي د رب راز لا، د رب خبرو لا. وایي چې رب ته به زما یو سوال وکړي، درخواست به وکړي. موسی علیه السلام وایي ولې نه؟ وی رب ته ووایه، رب ته ووایه چې زما له تا هر څه راکړي دي، بس ماله نور مه راکوه، ماله نور مه راکوه. هر څه ډېر دي، کپړې ډېرې دي، پیزار ډېر دي، ټوپۍ ډېره ده، رهایش ډېر دی، پیسې ډېرې دي، روزي او رزق ډېر دی، بس ماله ما باندې نور دا خپل نعمتونه څه که بند که. موسی علیه السلام وی ټیک ده، زه به الله ته ووایم. لاره کې ځي، یو بل سړی پروت دی، هېڅ یې نشته، په شګو باندې خپل عورت پټ کړی. وی ای موسی چېرته ځې؟ موسی علیه السلام وایي د رب راز لا. وی رب نه سوال وکړه صرف کپړې راکړه، دونه شی راکړه چې عورت پې پټ کړم بس. موسی علیه السلام وی ټیک ده. وی یا الله ته علیم او خبیر. یو سړي سوال کړی چې ما باندې د خپل نعمتونه بند کا، او بل سوال کړی دی چې دونه څه راکړه چې د خپل عورت پې پټ کړم. الله پاک فرمایي د یو ته ووایه چې شکر پرېږده، نعمتونه به بند کړم. څه که شکر ما ادا کوه، نعمتونه به بند کړم. د بل ته وایه شکر ادا کوه، هر څه به درکړم. موسی علیه السلام را واپس شو. د یو ته وایي چې د الله بنده شکر ادا کوه، رب به هر څه درکړي. هغه وی مال الله را کړي څه دي چې شکر ادا کړم، ما خو په شګو باندې خپل عورت پټ کړی دی. استغفر الله. هوا راغله، شګه تې والوته، عورت یې بربنډ شو. شګه هم د الله مخلوق دی که نه؟ لاړ هغه بل ته وایي شکر پرېږده، نعمتونه به بند شي. هغه وی زما یو سا، زما یو سکنډ د الله نه قربان شي، او زه به شکر څنګه پرېږدم؟ که په ما نعمتونه راکوي او که نه راکوي، شکر زما هره سا به شکر وي، او زه به ټول عمري الله شکر ادا کوم. وایي چې شکر ادا کې نعمتونه به ډېري، چې شکر ادا کې نعمتونه به ډېري، په تا به چېرته نعمت بند نه شي. جی